ګرانو اوریدونکو سلام او ورځ مو پخیر. نن غواړم د یهودانو د یوې بلې قبیلې په باره کې چې په وخت کې په مدینه کې یو د ډېرو پیسه دارو او مړو قبیلو څخه وه تاریخ بیان کړم چې زموږ د خواږه پیغمبر او د جبرائیل علیه السلام په واسطه څه ډول بانه ورته جوړه شوه چې هغه باید وشړل شي. دارایی او بودایی مسلمانانو او خصوصا د موږ خواږه پیغمبر ته په لاس ورشي. دا اسناد زه د واقعي د کتاب نه درته بیانوم چې مخکې مې عرض کړی و چې د بیني قینقاع د شړلو په وخت کې مې درته ویلي وو چې زموږ خوږ نبي په 11 کال د هجرت رحلت کړی دی او واقعي 119 کاله وروسته تر د محمد تر مرګ وروسته پیدا شوی. بیا دغه اسناد ټول را پیدا کړي چې هغه هم په دغه ډول دي چې ما قصه درته وکړه چې پلاني ته قصه کړي، هغو بیا د خپلې انا نه اورېدلې، هغو بیا د خپل خسر نه اورېدلې، هغو خسر یې بیا د یو بل آخي نه اورېدلې، هغه آخي بیا د یوه زړه سړي نه هغه په کلي کې اورېدلې، هغو بیا په جومات کې اورېدلې، هغو بیا د بل چا نه اورېدلې. نو دا اوس په اصطلاح د اسلام اسناد دي چې دغه ټول احادیث په دغه ډول راغلي دي. خو اوس نو موږ یې باید چې د اسلام د اسنادو په حیث قبول کړو. په هر صورت راځم خپلې موضوع ته. نو د واقعي په کتاب کې نوشته دي چې کله یو سړی چې عمرو بن امیه نومېده د بیر معونه، بیر په عربي کې لږ چې څا ته وایي، د بیر معونه څخه را روان دی، را وګرځېدلو غواړي مدینې ته ولاړ شي. نو یو 2 نفره په مخه ورغلل چې دغو نه یې دغو د نسب پوښتنه وکړه او دغو سره یې سلام علیک وکړه، بیا دم ځان ورته هغه کړه. هغوی ورته ویل چې موږ د بنو عامر د هغه نه یو، د قبیلې نه یو. بنو عامر خو نو یهود و او د یهودانو مشر و او ډېر هوښیار سړی و. نو دغو نفر چې د هغه نه را روان و د بیر معونه نه د عمرو بن امیه، دا نو یو ځای دې سره استراحت یې کړی، 2 نفر چې ویده شوي د بیا خپل اسلامي کار پرې کړی، ور ولاړ شوی دي، سرونه یې ځینې پرې کړي دي، کالي یې ځینې ایستلي دي او که نور شیان هم ورسره دي هغه یې ځینې اخیستي. دغه اسلامي جهاد یې پرې کړی دی. هغه یې راوړي دي مدینې ته او حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم ته یې ښودلي دي. اوس انتظار هم لري چې یو څه مکافات واخلي. خو هغو ورته ویلي چې سړی دا خو د غلط کار کړی دی، دغو بنو عامر د قبیلې سره خو موږ هغه لرو، اتحاد لرو، د هغه چې یو په بل به حمله نه کوو، یو د بل په کارو به کار نه لرو. دا خو اوس هغه غواړي، پور غواړي. نو دلته خیر یو سړی د عامر بن طفیل په واسطه باندې د بن نظیر قبیلې ته ورلېږلی دی. اوس دغه بن نظیر اصلا د هغه سره ډېر کار نه لري، د بن عامر سره، خو
دا هم سره ملګري دي، دوستان دي، معاهدې لري. اوس نو د موږ خوږ محمد کوشش کوي چې د دغو بني نظیر په واسطه باندې دغه دښمني د بن عامر سره هغه کړي، په اصطلاح د مابین یوسي. په نورو کتابو کې راغلي دي چې اصلا د بن نظیر د قبیلې نه مالی مرسته وغوښته چې دغه پور پې ادا کړي، خو خیر دا یې دلته نه دي لیکلي. نو واقدي صاحب خو هم نو مسلمان دی، نو داسې شیان نه لیکي چې هغه د اسلام په تاوان وي واقعي. نو دغه عامر بن طفیل چې د محمد د استازي په ډول بن نظیر قبیلې ته ورغی چې د بنو عامر د قبیلې سره د صلح وکړي یا هر څه چې بولي. نو خیر دا ورغی خبر یې ورکړو. نو بیا د شنبې پر ورځ باندې د خوږ نبي د مهاجرو او انصارو سره یو ځای ورغی د بن نظیر قبیلې ته چې په دو باره کې خبرې وکړي. خبرې خو نو بانه و اصلا، خو نو نور شیان یې په زړه کې و. د بنو نظیر قبیلې د ده نه ډېر احترام وکړه او ډېر ښه راغلاست یې ورته وویل چې ډوډۍ به تیاره کړو، هغه به وخورو، بیا به خبرې داسې وکړو او په دغه ډول به فیصله کړو څنګه چې تا زړه وي. نو دلته واقدي لیکي چې په دو مجلس کې یو ګروپ د دغو بنو نظیر د قبیلې و کوچ ته شول، خبرې سره کوي، پټې پټې خبرې کوي چې هغه شي چې څه قصه ده، څوک یې اوري څوک یې نه اوري، خو څوک یې نه اوري، داسې ورو ورو خبرې کوي. نو دغو بنو نظیر د قبیلې مشر حی بن اخطب وویل چې هغه دی چې دا خبرې په یو مصلحت باندې آخر ته تللي دي چې دو خلکو ویلي چې راشي دغه وخت دی ولاړ به شو د بام سر ته یو غټه ډبره به را سره یوسو را خطا به کړو په هغه باندې محمد باندې هغه خو د دیوال خواته څنګ ویلی دي په به را خطا کشتي به ځینې خلاص شو دو غضب نه. نو دلته واقعده نشته کوي چې یو سړي چې عمرو بن جهاش نومېده هغو خپل تیاری هم وښودلو چې زه دا کار کوم او ډبره یې ورسره واخیسته د بام سر ته یې وړله. نو دلته یو یهودی دی د سلام بن مشکم په نامه، هغه ورته وایي چې دا خبره ډیره غلطه ده، دا ډیر غلط کار دی، که چیرې تاسو دا کار وکړئ نو موږ به د ابد لپاره د مسلمانانو سره دښمني لرو او دا بالکل غلط کار دی او بیا نو پیمان میمان نشته دی او نه یو د بل سره دوستی کولی شو. خو خیر دا چې ډبره د بام سر ته تللې ده او دغه عمرو بن جهاش هم ورسره دی او آماده دی چې راوی غورځوي، دلته د جبرائیل ورته پام شوی. چې پام شوی دی نو د موږ په خواږه محمد باندې وحی را نازله کړي. سبحان الله ورته ویلي دي چې اسې ځان باسه که نه یې نو ډبره دې تیاره ده در باندې رالویږي بیا به نو ته نه وي. نو دا خو کله کله ما ته سوال پیدا چې دغه ډبره خو یې کولی شوی چې په هوا کې داسې ودرېږي، را کښته کړي به یې ورته ودرېږي د شاهد په حیث چې دغه ډبره یې در باندې راغورځوله. نو خدای ته خو هېڅ شی سخت نه دی. خو خیر دلته وایي جبرائیل ورته ویل چې هسې ځان باسه چې ډبره در باندې راغورځوي، وایي د موږ خواږه نبي بې له کوم خبرې داسې ولاړ شو چې ولاړ شو روان شو، چې روان شو ووتلو چې زه په یو کار پسې ځمه، ولاړو پسې ورک شولو، خبرو ته رانغی، خبرې پاتې شولې. نو د نورو اصحابو هم وویلې چې دا څنګه کیسه شوله، د هغه ولې ولاړو، د حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم دا چیرې ولاړو. خو دویم سودا شو، آخر د خبرې د مجلس مات شولو، دویم ولاړ شول پسې ورغلل. چې پسې ولاړل
د مدینې په خوا روان دي، نو یو سړی د هغو خوا د دوی په مقابل کې راځي. نو ابوبکر که عمر که یو چا پوښتنه ځنې وکړه چې آیا پیغمبر دې ونه لیدا، ولې نه هغه مدینې ته نږدې د پله سره په مخه راغی، یعنې هغه مدینې ته تللی و. نو دلته چې دوی ورغلي دي، خیر واقع دي لیکي چې یهودان د دوی خپلې دسیسې نه ډېر پښیمانه شول، او یو یهود چې کنانه بن هویرا نومېده، هغه وویل چې پوهېږئ چې محمد ولې ولاړ شو؟ هغه در وپوهېده، تاسو په دسیسه او په مکر باندې وپوهېده، در خبر شولو. نو قسم په خدای چې هغه پیامبر دی او خاتم الانبیا دی، د موږ په کتابونو کې راغلی دي چې خاتم انبیا دی، او داسې نوشته دي چې خاتم انبیا په مکه کې پیدا کیږي او بیا به مدینې ته هجرت کوي، او دا خبره رښتیا ده چې هغه در وپوهېده. نو چې قوس دلته خلاص کړو، نه دا خبره د یهودو په کتابو کې ته دننه چا لیدلې، نه راغلې، نه تشریح شوې، او دغه ډول چې داسې نوشته کړي چې په مکه کې پیدا کېږي بیا مدینې ته هجرت کوي بیا به داسې وي، دا بلکل نشته د یهودو په کتابو کې. هغو مسلمانانو چوپ ځای کتلي دي. خو خیر قوس به وتړو. نو دا سړی وایي چې راشئ چې اطاعت وکړو، حادثه پیغمبر دی، د دې جنګ نه څه نه جوړېږي، دا د موږ مالونه مو ډېر ثروت هغه ماړه خلک یو، دا به مو راپاته شي، کور ښځې او کوچنیان به هم خوندي وي، نو د جنګ نه څه نه جوړېږي. نو ورته وایي دو یهودان ته زه دوه پیشنهاد درته کوم. اول اطاعت یې وکړئ، یعنی مسلمانان شي، هلته به ټول شیان خلاص شي، نه به جنگ وي، نه به د مالونو غارت وي، نه د ښځو د کوچنیانو ازارول وي، هېڅ شی به نه وي. هغه یهود ورته ویل چې نه، موږ خپل اطاعت نه کوو، موږ اطاعت د تورات نه دی او د موسی نه دی، هغه هم دغسې پاتې کېږي. دوهم یې ورته وویلې چې هغه دي چې دا ځای به دا ځای پرېږدي، ځکه چې محمد اول درته رالېږي چې نو ما د ښه راووځئ، د ما د ځایه ووځئ، خپل مالونه هم در سره یوسئ. نو دا قبوله کړي که داسې یو څه یې درته راولېږل، یو پیغام. خو خیر نو دلته بیا دا سړی وایي که چېرې زه نه شرمېدلی، نو زه به خپله مسلمان شوی وای، خو زه په خپله لور بیرېږم چې هغو ته دا بدنامي ورپاته شي چې پلار دې د ډاره مسلمان شو، وسې شو، داسې شو. وایي دی یوه ښایسته لور درلوده، په دو باندې د محمد شاعر چې حسان بن ثابت نومېده پې مین و، بیا به یې دې په صفت کې شعرونه ویل او ډېر صفت به یې کوه. خیر خو په دې وخت کې دغه حی بن اخطب چې د دغو قبیلې مشر دی، دلته د خبرو نه خارج شو، ولاړه. نو کله چې دغه ابوبکر صدیق او عمر او د ده او د نور انصار خوارج چې د پیغمبر د خواږه پیغمبر سره راغلي وو، بېرته مدینې ته ورغلل، چې ګوري چې د موږ خواږه پیغمبر محمد مسلمه په نامه دا یو سړی و چې هغه د قینقا په هغه کې هجرت کې هم ښه په تبعید کې هم ډېر مهم رول لوبولی و، دا یې راغوښتی. دا چې راغوښتی دی، نو ابوبکر پوښتنه ځینې وکړه چې هغه دی چې محمده ای پیغمبره ته ولې داسې بېښه او بېبده د مجلس نه ولاړ شوې ولاړلې؟ نو هغه قصه ورته وکړه چې داسې جبرایل راغی ما ته ویل چې د ډبره بام په سر ولاړه ده، در باندې راغورځئ، دې خاطر استې زه راولاړ شوم. نو هغوی کسانو خو وینې ابوبکر صدیق و دې کسانو خو په دې کې بیا چوټ نه وایي چې دا رښتیا ده که درواغ ده، خو ته به یې منله. نو په دو وخت کې حضرت محمد مصطفی د محمد مسلمه چې
هغه هغو ته ویل چې ورشه د بني نظیر قبیلې ته ووایه چې بارونه ځانونه بار کړي دا ځای پرېږدي نور نو دلته نشي اوسېدی نو هغه چې ورغی د هغه د یهودو قبیلې ته هغوی ته یې وویل چې زه راغلی یم د حضرت محمد مصطفی لخوا ماموریت لرم چې یو څه درته ووایم لکن د مخه د دې چې هغه ماموریت خبره درته وکړم یوه بله خبره کوم که مو په یاد وي زه یو وخت کې کله چې حضرت محمد تازه مبعوث شوی و په پیغمبرۍ باندې زه دلته راغلی وم د تاسو قبیلې ته او سره ناست وو خبرې مو کولې او تاسو ویل چې خواړه به جوړ کړو که د یهودیت په باب باندې علاقه لرئ دغو معلومات به درکړو راشه یهودي شه او ما درته ویل چې خواړه یې صحیح دي لکن یهودۍ ته مې هغه علاقه نه کېږي نو بیا تاسو ویل چې هغه دی چې ته به د دغو نوي حنفي مذهب په هغه باندې شوی دین پخوا به شوی وي نو دا خبرې چې تېر شوې بیا یې پس دغو ورته ویله چې محمد صلی الله علیه و آله وسلم د تاسو په کړو وړو باندې ډېر خفه دی او هغه د تاسو په دغو شیانو باندې د پیمان چې د تاسو د ده په مابین و مات بولي نور پیمان میمان نشته او اوس به نو تاسو د دو ځایه وځئ او 10 ورځې مهلت ورکړو چې ځانونه تیار کړي د کوچ دپاره او که چیرې څوک ونه وتل دغو غاړې به ووهل شي یعنې مړه به شي قصابي به شي نو خو یو یهود دی هغه بیا مسلمه ته ډېر دلایل وایي چې پلانی دي بستانی دي د آس د خزرج قبیلې چې مسلمانې شوې او وشو دا وشو خو هسې خبرې دي تاو بالا کې وي چې ډېرې مهمې نه دي خو لږ لږ هغه هم ورته کوه لږ تهدید هم ورته کوه چې موږ داسې بې هغه نه یو بې ریشې نه یو ځانونه به دفاع وکړو خو داسې خبرې دي نو خیر خو په حقیقت کې یهودیان وپوهېدل چې نور نو د محمد سره ګزاره نه ده په کار خو د قینقا یې وشړل مځکې یې ځینې ونیولې ټول شیان یې ونیول او دا هغه شول دلته په مدینه کې یو سړی دی چې ابن ابي بولي او مسلمانان یې اصل منافق بولي لکن دا یو ډېر هوښیار سړی و چې د محمد رقیب و او د دې قصه د عایشې د بدنامۍ په قصه کې ډېره مهمه ده چې هغه سره د ابن مسافر سره د معطل ابن مسافر سره په یو هغه کې په دښته کې شپه تېره کړې وه هغه بیا بل وار درته وکړم نو خیر یهودیان وپوهېدل چې نور دا ګزاره نه کړي خو دلته دغه ابن ابي چې دغه دی منافق بولي د مدینې دوه نفره د سوید او د داعش په نامه باندې یهودیان ته راولېږل چې مه ډارئ پاته شئ د خپل ځایونه مه پرېږدئ زه 2000 نفره لرم هغه درلېږم هغه بیا تاسو دفاع کوي او د قریظه قبیله چې هغه هم یهودي هغه هم د تاسو دفاع وکړي نو تاسو مه پرېږدئ د خپل ځای او بل د غطفان قبیله چې هغه هم په مدینه کې و د محمد یو څه مخالف و هغه به درشي تاسو دفاع به وکړي نو دا خبرې چې والوېدلې خیر خو اوس نو دلته یهودان د دې قبیلې زړه نازړه شول چې څنګه وکړو خو یو د بل سره په نظر نه جوړېږي او یو وایي پاتې به شو بل وایي نه چې ولاړ شو نو ښه یو نو حی ته دغه حویی نومي اصلا هغه په دې نظر دی چې مقاومت وکړو نو ښه یو محکمې قلاوې لرو د خپل مالونه به هم را سره نه باسو د یو کال لپاره عذقه لرو اوبه لرو هیڅ نشي را باندې کولی نو دغه یو سړی دی چې د سلام بن مشکم په نام باندې دم یهودی دی هغه ورته وایي چې
خویای دا خبرې مه کوه د محمد سره دا چالښت نه کیي او هغه داسې دو ته تمایل لري چې مسلمان شي او دا نو ورته وایي دا تا خبرې اعتبار نه لري خوشي د قبیله په محمد باندې مه بربادوه نو هویای دا خبره نه مني هغه غواړي چې خپل ورور جدای بن اخطب محمد ته ورولېږي او یو پیغام په لاس ورکړي او دا یې هم وکړلو او ورته وویل چې موږ خپل ځای نه پرېږدو او دغه جدای ته ویل چې محمد ته دا پیغام وویل بیا ورشه د ابن ابی ته هم ورشه ده چې دی به منافق بله هغو ته هم دا اول وویل چې څه کیسه ده چې داسې معامله ده موستی تصمیم ونیولو خو خیر دا د وایي کله چې د جدای بن اخطب راغی د مبارک او خوږ نبي د اصحاب مابین کې ناست و چې دا خبر یې ورکړه الله اکبر یې وویل او ټول اصحابو الله اکبر وویل تکرار یې وویل خیر خو د جدای ځینې ولاړه دغه ابن ابی ته ورغی هلته چې ورغی په دغه وخت کې ګوري چې د ابن ابی زوی عبدالله نومیږي چې هغه زغره اغوندي او د جنگ دپاره ځان آماده کوي نو تعجب چې دا کوم جنگ ته درومي د چا دپاره جنگ که اغوند د مسلمانانو په طرف جنگ کوو نو خیر د ابن ابی ته هم دا خبر کوي ابن ابی قرار ناست دی ځان نه ښوروي چندان جدیت هم نه ښیي خو خیر دلته د حضرت علی د راپور په اساس هغوی یو نفر وژلی دی د قبیلې نه بیا یې نو راپور ورکړی دی حضرت محمد ته چې هغه د دلته یو څو نفره نور دي چې هغه تر اوسه قلعې ته نه دي ننوتلي که څوک ورشو کولی شو چې هغه ونیسو مړه یې کړو نو د سهیل بن جنید کونید په مشرۍ باندې ورغلل هغه یو 10 نفره وګیر یې کړل چې هغه قلاتل یې نه و ننوتلي د هغو سرونه یې پرې باندې غوڅ کړل دا سرونه یې راوړل د موږ خواږه پیغمبر ته یې داسې وغورځول د هغو په دو باندې زړه ډېر ښه کېدا دا اوس هم د مسلمانان داسې د انسانان سرونه چې ور وغورځوي بیا د لاس داسې پورته کړه د توحید په علامه باندې نو حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم نو هغو به هم داسې دا سر به داسې ور وغورځوه ډېر طبیعت ښه کېدا نو دا سرونه یې ور وغورځول بیا هغو مبارک امر وکړه چې دا د ختمې په څا کې واچوئ دا ختمه یو څا وه د هغو نه به اوبه هم را ایستلې بیا اودسونه هم پرې کول خو خیر نو دلته یو هغه و یو یهودی و سعد بن عباده نومېده دو به دا خرماوې راوړلې په د مسلمانانو به یې خرڅولې نور یې هېڅ نه کول خو خیر د دو خرماو ښه تجارت کېده او دغو یهودانو ډېر خرماوې درلودې دلته د موږ د خواږه پیغمبر ورته پام شو چې والله دا ښه درآمد دی د هغه دپاره د یهودانو دپاره 2 نفر یې ورته مقرر کړ چې یو هغه چې دا ونې قطع کړو یو ابو لیلا نومېده ابو لیلې یا ابو لیلا نومېده او بل عبدالله بن سلام دا یې ورته مامور کړ وایي قطع یې کړي دا خرماوې نو اصلا د الله امر همیشه داسې و او په اسلام کې داسې و چې هغه ونې به نه قطع کوئ خرابي به نه کوي لاکن دا نو زموږ د پیغمبر دپاره دا اهمیت نه درلود ما یو وخت کې درته ویلي وو چې کوم شي ته به هغه وشو سودا شوله او مطلب شو چې دا باید مابین ولاړ شي بیا نو هېڅ شي د ده مخه نه شوی نیولی نو هغه و چې دلته دغو یهودانو ډېرې ښې خرما ونې یې درلودې چې د عجوه په نامه باندې نومېدلې نو دا ونې یې قطع کولې او د دو په قطع کولو باندې بعضې مسلمانان اصلا نه وو پرې باندې راضي لاکن خو څه یې نه شوی ویلی ځکه ټول په جرم کې شریک خلک وو نو څه نه شوی کولی نو دلته
د هغه د حجر په صورت کې چې نه پنځوسم ما په خیال نه پنځوسمه سوره ده چې په هغو کې بیا نو خدای تعالی هم هغه کړی دی د مسلمانانو طرفداري یې کړې ده او داسې مبارک آیت یې را نازل کړی دی چې ما قطعتم من لینة او ترکتموها قائمة على اصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقین. تاسو چې د خرماو کومو ونې غوڅې کړي یا مو چې پر خپلو جړو ولاړې پرېښودلې نو دا هر څه د الله په اراده سره وو او الله دغه اجازه د دې لپاره درکړه تر څو چې فاسقان ذلیل او رسوا کړي نه نو دا د خدای تعالی هغه ورسره دی کومک ورسره دی نو کله چې د یهودانو ښځو دا د خرماو قطع کول ولیدل په ژړا شولې ډېر غم یې کاوه ډېر ویر یې کاوه نو بیا هغه د ابو عامر په نامه یو هغه ورته ویل یهودي ورته ویل شاړې مه موږ ولاړ شو ښوونو ته به ورشه هلته ښې خرماوې د منظور یې د هغه نه وه د خیبر نه وه او حضرت محمد مصطفی وویل چې دغه د خرما ونې چې عجوه او عنق بلل کېږي دا د هر زهر دوا ده او دا د جنت ته راغلي دي مګر ده پرې کولې خو په هر صورت دلته د وحی بن اخطب یو سړی د حضرت محمد مصطفی ته ورولېږو ورته ویل چې ای ابوالقاسمه دی به د ابوالقاسم په نامه یادوه خو تا به ویل چې خرابي مه کوئ ونې مه پرې کوئ خو موږ هغه کار کوو چې تا توصیه ورته کړې ده نو تی ولې کوې نو خو هغو خبرې ته غوږ نه دي هغه وختونه تیر شول نور خبرې ته ضرورت نشته او په دو پیغام کې حی بن اخطب ورته ویل چې ښه خو موږ دا د دو ځای استی هغه دی تی دا ځای پرېږدو نو پیغمبر ورته وایي چې نه اوس نو هغه نه ده په اول وار دې رد کړه اوس نو داسې نشي تللی نو ورته وایي چې څنګه ولاړ شو نو دی ورته وایي چې داسې به ځئ چې تنها په یوه اوښ باندې یو بار دا ټول هر څه چې لرئ دا د یوه اوښ بار وي او بل هیڅ شی نشي درسره وړی او اسلحه به هم نه وي نو دلته دا یې پرې سخته کړه نو دوی خو مجبور دي چې دا خبره قبوله کړي که نه وي خو نو تیار علي دی پلانی دی بستانی دی د هغه سره ولاړ دي چې سرونه یې ویي و قتل یې کو نو هغه و چې دی هم شروع وکړه چې دا ځای پرېږدي نو وایي د مکې په ښار کې نه مکې نه د مدینې په ښار کې خلک په قطارونو کې ولاړ دي او دغه د یهودانو اوښان چې تقریبا 600 وو دا تېرېږي ښځې نجونې بعضو داسې لرګي هم پرې بار کړي خو هر شی چې په وس کېدل هغه یې ورسره اخیستي او دلته نو داسې په هغه باندې په تعنه باندې وایي چې وایي داسې ښه کالي یې اغوستي وو ډېرې ښې ښکارېدې ډېرې خوږې ښکارېدې او هسې و داسې و پلانی و بستانی نو وایي درې یې وهلې د دو زبار شو نو دا خو هم ډېر امکان نه لري چې یو څوک په داسې هغه غم مبتلا د خپلو کورو نه وځي خپل ځایونه پرېږدي بیا درې هم وهي خو خیر ووایي منو چې دغسې و نو هغه و چې یهودان چې ووتل ولاړل نو دلته بیا مسلمانانو ته غنیمت په لاس ورغی بسته قبیله یې د خپل جایداد نه ویستله نو وایي د دغو ابونظیر د قبیلې څه جایداد چې و هغه د حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم په اختیار کې ورغی چې دا بیا مثلا
هغه کو وای په دې ځای کې داسې شپږ کو اووه مزرعې یعنې دا شی چې کښت پکې کېده د دغو خرماو په مابین کې ډېره زراعتي مځکه وه دا بیا د موږ د خواږه پیغمبر برخه وګرځېدله ځکه پنځمه کې خو بیا د خدای تعالی برخه وه د برخه وه بیا د هغه برخه وه د اهل برخه وه بیا د یتیمانو برخه وه بیا د مسافرانو برخه خو دا د ټوله د برخه وه نو وایي دلته یو شپږ اووه مزرعې وې چې د میشب صافیه دلال حسنا برقه برعواف او مشربه د ابراهیم په نامه یادېدلې بیا بدون زراعت کوه خرماو بیا اخیستې همدغه شیان بیا اخیستل دا د ده شوله او په دو باره کې وینې هغه د اوومه آیه د حشر د سورې هم وایي چې زه به پښتو وایم بیا د عربي اوږدې یې وایي الله چې هر څه مالونه د دغو کلیو د خلکو څخه د خپل پیغمبر خواته وګرځوي هغه د الله او پیغمبر خپلوانو یتیمانو مسکینانو او مسافرو لپاره دي هر څه یې ویل دي که نه تر څو چې هغه یوازې ستاسو د بوډایانو ترمنځ لاس په لاس نه شي څه چې پیغمبر تاسو ته درکوي هغه واخلئ او له څه شي څخه چې تاسو منع کوي له هغه څخه منع شئ د الله څخه وویرېږئ الله سخت سزا ورکوونکی دی یعنې ورته ویل چې ډېرې خبرې مه کوئ خو حد د الله او د هغه د خپله حصه هم ده اخیستې دی پوهېږي او کار یې پوهېږي په مسکینانو په مسافرو باندې ویشي نو وایي حضرت محمد ټول انصار راوغوښتل راجمع کړل ورته وویل چې انصارو تاسو خو د مهاجر سره ډېر ښه کار کړی په کورو کې م ځای ورکړی او دا هم کړي پلانه یې کړي دي که زړه مو غواړي نو به دغه هغه تا سره هم تقسیم کړو نو وایي یو سړی د سعد بن معاذ او بل د سعد بن عباده په نامه ولاړ شول ورته ویل چې نه مهاجر دی لکه د پخوا په شان د موږ که اوسي او دغه غنایم په دوی تقسیم که او موږ یې نه غواړو نو هغه و چې وایي د ابن الحقیق دا یو یهودي وه یو ښه شاعر وه چې بیا یې هغه کنترول کا د دو توره سعد بن عباده سعد بن معاذ ته ورکړله او دا مالونه بیا نه هغه و چې په هغه تقسیم کړل په ابوبکر صدیق ته یو څا ور وباښه عمر ته یو څا د حرم په نامه ور وباښه عبدالرحمن بن عوف ته یې د سواله په نامه یو څه شی ور وبخل زبیر بن عوام او ابو سلمه ته یې بویله په نامه څه شی ور وبخل نو دا حساب په همدغو رقم باندې و په دې مالونو باندې بیا میلې او چرچې شروع شوې خو بیا عربو ته شیان په لاس ورغلل نو بیا یې هغه برابر شو اوس نو دا دوهمه قبیله د یهودو یم د مدینې نه ویستله د جبرائیل په کمک باندې او وایي د الله په صورت کې راغلی دي چې په اووه پنځوسمه سوره کې راغلي چې زه به د اووه پنځوسمه نو کې راوغواړم دا صورت حدید دی وایي په دې کې وایي چې سبح لله ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم د الله پاکي هر هغه شی چې په اسمانونو او ځمکه چې دی بیان کړې ده او الله برلاسی او د حکمت څښتن دی نو دا شیان چې دوی په زور واخیستل یعنې دا ټول حلال ګڼلي دي په ډېر ښه وجدان په پاک وجدان باندې اخلي خوري لکه دغه د نن د موږ هغه چې کې مجاهدین بیا نو د حشر صورت کې په دومه آیه کې راغلی دي چې هغه ذات دی چې اهل کتاب
کافران یې په همدې لومړۍ حمله کې له خپلو کورونو څخه وایستل. ستاسو هېڅ دا ګمان نه و چې هغوی به ووځي او هغوی به دا ګڼلې وي چې خپل کلاوې به یې له الله څخه وژغوري، خو الله له داسې لوري په هغو راغی چې هغې خواته یې هېڅ خیال هم نه و او د هغو په زړونو کې ویره واچوله. نتیجه دا شوه چې هغوی خپله په خپلو لاسونو سره هم خپل کورونه ورانول او د مؤمنانو په لاسونو سره هم ورانول. نو عبرت واخلئ ای د سترګو څښتنانو، ای لیدونکو. نو خدای تعالی د هغو په زړه باندې حمله وکړه او ډار یې پکې واچوه او د مسلمانانو سره د ډېر کومک وکړل. او د دې سورې په 3 او 4 آیه کې وایي چې که الله د هغوی په حق کې جلاوطني نه وی لیکلې، دا نو لوح محفوظ کې لیکلې حتما، که الله د هغوی په حق کې جلاوطني نه وی لیکلې، نو په همدې دنیا کې به یې هغوی ته عذاب ورکړی وی او په آخرت کې خو د هغو لپاره د دوزخ عذاب دی. په 4 سوره کې بیا وایي چې دا هر څه له دې عمله وشول چې هغوی له الله او د هغو له پیغمبر سره دښمني وکړه، او څوک چې له الله سره دښمني وکړي الله هغه ته په سزا ورکولو کې سخت دی. خو ډېر آیتونه دي، مثلا د 50 سورې په 11 آیت، 12 آیت، 14 آیت، 14 آیت، 15 آیت، 18 او 19 کې دا ټول چې تاسو ته وایم بس تا ساعت پې تېرېږي. او دا هم دغه ده چې مثلا خدای تعالی په هغو کې بیره پیدا کو، د تاسو کومک یې وکړو، تاسو ته د مالونه حلال دي او تاسو به د فتحې نورې فتحې په لاس راوړئ. دا بیا تاسو خپله ووایئ. زه به د خپلو خبرو ته په دغو ځای باندې خاتمه ورکم. تاسو ته ډېر ښه وخت وغواړي. ژوند مو په خیر.